السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې افضل د اذکارو راوښیه. الله ذکر فضیلت لري که لا اله الا الله که یا هو دغه ذکر. محترمه تفسیر روح البیان جلد 3 صفحه 130 سورة الاعراف سورت کې وایي افضل د اذکارو لا اله الا الله دي. دا ذکر افضل دی تر دغه کلمې الله الله الله. او دغه رنګه جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه واورېدل، هغه به ویل افضل الذکر لا اله الا الله، افضل د ذکر لا اله الا الله، د افضل د دعا الحمدلله. او دا رنګ نور روایت راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي زه او ټول انبیا په لا اله الا الله سره مأمور سوي یو. نو لا اله الا الله افضل د اذکارو د لا اله الا الله دغه ذکر کوه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. نو که په هره طریقه کې مورید یې چې د هغې ذکر خلاص سي لا اله الا الله ذکر کوه. چې څونه ذکر کولی سي هغونه ذکر کوه. د دې موردي او د طریقت څخه دغه نه دی مقصد چې سړي لاس ته کرامات ورسي یا کشفیات ورسي. دغه ټول شیان فالتو کیسې دي. سړی د الله څخه نور لرې کوي. د طریقاتو د موردي څخه مقصد او مطلب هم دا دی چې الله ته سړی قریب سي، سړی غافله نه سي. د بندګۍ مقصد هم دا دی چې سړی د غفلت ور ونوسي، په طاعت کې د الله په بندګۍ کې. حدیث رقم 3383 صفحه 392 باب نمبر 9 جلد نمبر 5 صحیح الترمذی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله